دا انسان عقل حیران چې شروع ته دي او شپږ اته کروڑه کام یو مونږ یو ګټ لا نشو سره سمبالولی ولې مونږ د پروپیګنډې شکار یو دلته انتشار دی په ذهنونو کې دلته په هر غاضب باندې د اولسونو اعتماد زرکی کیږي خو په خپلو خلکو باندې شکونه وي دا انتشار به د ذهنونو نه وباسو سره یو کېږو زمونږ بل وطن نشته دی ټول پښتانه په دې وطن آباد یو د خپله خاوره به آبادوو مونږ به دلته یو بل ته لاس ورکوو زه اکثر دا خبره کومه چې په لاهور کې د سیکانو تر ټولو لویه اډه په لاهور کې ده زمونږ د تبلیغیانو هم تر ټولو لوی مرکز هلته دی زمونږ د مذهبي ګوندونو ځای هم هلته دی د هر څه مرکزونه هلته دی چې زه نام نه اخلم هغه هم دي خو هلته یو بل وخت سره تېروي مونږ خو دلته د یو کلمې ورونه یو د یو ژبې ورونه یو قام یو ولې سره لانجه یو ولې په یو بل پسې پروپیګنډې کوو ولې د یو بل نه نفرت جوړوو راځئ په یو ځای شو دا خوږ وطن چې وګټو دا تاریخي وطن چې وګټو د باباګانو ارمانونه نن به په قبر کې د دوی روحونه خراب شوي وي چې دا څه شروع دي هغه قام چې تر ډیلي پورې هلته حکومتونه کول نن دومره بېوسه شو چې په چمن کې دننه هم د دوی د زنانه اوس پقوي کېږي او دوی لاغلي ورته ناست دي دا یو هم آهنګي غواړي دا یو کېدل غواړي دا یو خپلوالي غواړي د دغې دپاره خپل ذهنونه جوړ کړئ د دغې دپاره خپل فکرونه جوړ کړئ دلته چې معمولي جګړه هم راشي بیا به څو ورځې مسلسل ګیټ بند وي داسې په تورخم باندې داسې په انګور اډه او په نورو ګیټونو باندې دا نوره مسله نه ده دا یوازې هر وخت دی دا شی ثابتوي چې دلته آکا زه یمه ته به د غلام په حیث ژوند تېروې زما خوښه ده چې ستا د وطن دروازې به بندې وي که خلاصې وي نو دا غلامي به نوره موږ نه منو ورسره نور که دی ګیټ بند کوي ته یې د کیلې ګیټ بند کوه راوځه چې دی د چمن ګیټ بند کړي مونږ او تاسو به د ده ګیټ بند کوو چې ته هم تلای راتلی نه شې ته چې ما پابندي لګوې زما لاړخه بیا په تا پابندي ده چې ته نه شې تللی بیا نو په دې خاوره باندې خپل کاروبار چې کوي خپل وسایل چې د افغانستان لوټي بیا هغې دپاره پوره غلام خان که هره ورځ بیا هر شی خلاص وي په افغانستان کې لیتیم دی او دنیا ته د لیتیم ضرورت دی لیتیم یو په د غرونو کې یو شی دی محترمو یو د دغې لیتیم دپاره دا ټوله دنیا سره یوځای شوی دی لیتیم ولې ضروري ده په دنیا کې په راتلونکي وخت کې تر ټولو زیات استعمال به د لیتیم وي د دغې دپاره هر چا سترګې پټې کړي دي هغه ته خو بیا سترګې پټې وي خو عام اولسونه چې راځي بیا به په سپک نظر ورته ګوري نو محترمو په دې حواله سره به زمونږ او ستاسو مبارزه او مزاحمت جاري وي محترمو که لږ دې خوا لاړ شو کویټه په کویټه کې ټول کاروبارونه دا د ایف سی او د فوجیانو افسرانو راخستې دي د کویټه خلک د کاروبار نه اوس محروم دی هلته یعنی د ځمکې د کاروبار نه راواخله تر مارکیټونو پورې دا ټول دوی سره خپل کړي دي په دا ټول وطن کې دننه یو انتشار جوړ دی یو بدنظمي جوړه ده او یو تشدد شروع دی او په نوي وخت کې یو ځل بیا د تشدد دپاره دوی دا کار شروع کړی دی چې بیا جنگ جوړوي په دې خاوره باندې بیا د تشدد دپاره دوی یو لارې جوړوي د سوات اولسونه مو ولیدل بیا نن د چمن خلک هم راپورته دی زه ستاسو نه دا وعده اخلمه چې د سوات نه واخله تر چمن پره که غږ مو وکړو چې ټول کام ورزو د جی ایچ کیو باندې راوتاویږو بیا به ټول حاضر وی موږ په خپله خاوره نور جنګونه نه پرېږدو دلته هم ټارګېټ کیلینګ هغه حبیب الرحمن که درته یاد وي لویز والا هغه یې وویشتل نو محترمو دلته د دغې نوي جنګ خلاف هم زمونږ او ستاسو به یو عهد وي یو وعده به مو وي چمن خلک داسې د ټولې جنوبي پښتونخوا خلک تاسو ته د ټولو پښتنو هیلې دي نو هغه به تاسو خامخا پوره کوئ محترم